بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة ركوع نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فهغورز چراجم بکی اللہ ټول رسولان فیقولو پس وبوای الله پاک ماذا اجبتم چې څه جواب درکړلی شو تاسو ته قالوا لا علم لنا وبوای دوی چې نشته دی هیڅ علم ته انک تعلم الغیوب بشک هم ته ښه عالم په پټو خبرو اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتي علیک هر کله چې وویل الله پاک چې عیسی زوی د مریم یاد که نعمت زما علیک چې پتا باندې می کړی دی وعلا والدتک او ستا په مور باندې اذ ایدتک بروح القدس هر کله چې ما مضبوط کړی ته په روح پاک یعنی په جبرائیل علیه السلام سره تکلم الناس فی المهد وکهلا ته به خبرې کولې د خلکو سره په زانګو او په بوډاوالي کې و اذ علمتک الکتاب والحکمت او هر کله چې ما پوهه درکړه ته د کتاب او د حکمت والتورات والانجیل او د تورات او د انجیل وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ او هر کله چې به جوړول تا د خټینا په مثل د مرغۍ یا په شکل د مرغۍ بإذنی په حکم زما سره فتنفخ فیها پس چې پوکې به دیو کو په هغې کې فتکونو طیرا بإذنی پس هغه بشوله رښتینې مرغۍ په حکم زما سره وتبرئ الاکمه او تا به روغول مرزاده ړانده والابرص او برګي مرض والا بإذنی په حکم زما سره و استخرج الموتى بإذنی او هر کله چې تا راویستل مړي په حکم زما سره و اذ کففت بني اسرائیل عنک او هر کله چې منع کړل ما ستانه بني اسرائیل اذ جئتهم بالبینات هر کله چې راغلي دوی ته د ښکاره نښو سره هر کله جئتهم چراغ لیته دوی ته د ښکاره دلایلو سره فقال الذین کفروا پس ویل هغه کسانو چې کافرانو منهم د دوی نه ان هذا الا سحر مبین چې نه دی دا مګر جادو ښکاره دی و اذ اوحیت الی الحواریین او هر کله چې اشاره وکړه مونږ حواریانو ته ان آمنو بی و برسولی چې ایمان راوړی په ما په رسول زما قالوا آمنا اویل دی چې مونږ ایمان راوړو وشهد باننا مسلمون او گواه اوسه چې مونږ مسلمانان یو اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هر کله چې اویل حواریانو چې ای عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک آیا طاقت لري ستا رب ان ينزل علینا مائدة من السماء چې نازل کړي په مونږ باندې یوه خوانچه د اسمان نه قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین اویل هغه چې ویریږئ د الله نه که چېرې یئ تاسو مؤمنان قالوا اویل دوی نريد ان نأکل منها چې مونږ غواړو چې اخرو د دینا وتطمئن قلوبنا چې مطمئن شي زړونه زمونږه ونعلم ان قد صدقتنا چې مونږ پوهه شو چې مونږ ته معلومه شي دا خبره چې رښتیا ویلي دي تا مونږ ته ونکون علیها من الشاهدین او چې شو مونږ په هغې باندې د ګواهانو نه قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا ویل عیسی زوی د مریم چې ای رب زما ای الله ای رب زما نازل که علینا په مونږ باندې مائدة من السماء خوراک د اسمان نه تکون لنا عیدا لاولنا چې شي زمونږ دپاره ده وړمبنو زمونږه و آخرنا او د رستنو زمونږه و آیة منک او یوه نښه شي ستا د طرف نه چې شي زمونږ دپاره د خوشحالۍ د وړمبنو د رستنو دپاره او نښه شي ستا د طرف نه ورزقنا وانته خیر الرازقین او روزي راکه مونږ ته او ته بهتره روزي ورکوونکې قال الله فرمایل الله پاک انی منزلها علیکم چې بېشکه زه نازلوونکی یم د دې په تاسو باندې فمن یکفر بعد منکم پس هغه څوک چې کفر کوي وروسته د دې نه په تاسو کې فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین نو بیا به بېشک عذاب ورکوم دله داسې عذاب چې نه به مې یو کس له داسې عذاب ورکړی په ټول مخلوقاتو کې اوس دلته الله رب العالمین د قیامت په ورځ به د رسولانو نه هم تپوس کېږي چې تاسو د الله تعالی حکم د اسلام دعوت رسولی و او خلکو تاسو له څه جواب ورکړی نو د یو پیغمبر نه د یو رسول نه به بیل جدا جدا شهادت اخیستلی کېږي لکه څنګه چې په قرآن کې په مختلفو ډېرو ځایونو کې دا الله د طرف نه دا ارشاد بیان شوی دی
نو د عیسی علیه السلام نه به هم تپوس کیږي او خاص دلته د عیسی علیه السلام ذکر کړی شوی دی. نو حواریان چې وو نو هغوی په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو، زحید الحواریین کنه. خو د حواریانو د ایمان راوړل هم د الله په توفیق سره و چې دوی د عیسی علیه السلام سره مخلص وو. د عیسی علیه السلام باندې چې چا ایمان راوړی نو هغه هم دا نه وی چې ګینې عیسی علیه السلام نعوذ بالله استغفرالله ګینې د خدای زوی دی، ځکه خو هغه ورته وایي چې په موږ باندې خوراک د اسمان نه نازل که. که چېرې دوی وی چې دا خو د الله نعوذ بالله استغفرالله د هغوی هم داسې عقیده وی څنګه چې د عیسایانو نن عقیده ده که نه چې دا د خدای زوی دی نعوذ بالله، نو بیا به هغه ولې دا وی چې په موږ باندې خوراک د اسمان نه نازل که که نه. خو که تاسو وګورئ دلته قرآن خاموش دی چې آیا دا خوراک بیا نازل شو او که نازل نه شو. زموږ سره هېڅ داسې معتبره ذریعه نشته دی چې موږ دا خبره واضحه ووایو چې او خوراک نازل شوی. ځینې مفسرین لیکي چې او نازل شوی، ځینې مفسرین وایي چې نه دی نازل شوی، نازل شوی دی نه دی نازل شوی. خو زیات خیال دا دی چې هغوی د کله دا وویلی شو چې الله پاک وایي چې که زه خو به نازل کم خو که بیا چا نافرماني وکړل نو داسې عذاب به ورکړم چې هغه عذاب به ما بیا چاله نه وي ورکړی. نو دوی ویرېدل حواریان او دوی ویې چې نه الله بس مونږ عیسی علیه السلام منو او لکه د خوراک مطالبه بیا ونه کړه.